سورة الجن ترتیب عثمانی دو اویم نمبر سورت ته او ترتیب نزولی چې د سلوختم نمبر سورت ته. کلمات د دې سورت چې د 215 اتیا دي، حروف د دې سورت چې د 800 دي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. دا سورت کله نازل شو؟ کله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم طائف ته لاړو، کافرانو ته دعوت چلولو، نو کافرانو په کانو وشتلو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم طائف نه واپس را روان شو مکی ته. په لاره کې د مبارک سخت ستړی او خفګان کې و چې د مکی خلکو ایمان راوړلو، طائف خلکو را سره دا کار وکړو. ډېر زیات ستړی او بطن نخله ته چې ورسېدو، نو په مانځه باندې ودرېدو، قرات یې شروع کړو. په دغه وخت کې، په دغه زمانه کې دا شیطانان منع کړي شي او د اسمان نه، اسمان ته نشو ختلی، نو وشتلی کېدله. د شیطان لعین څه کسان ولیږل چې وګوره دا څه حادثه شوې ده چې موږ اسمان ته نشو ختلی. کله چې راغه دا 9 کسانو پیریان دغه ځای ته چې ورسېدله، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تلاوت شروع کړو. دی باندې ډېر خوږ ولګېدو، خوښې شو دا تلاوت، غوږ یې ورته کېښودو، ټولو ایمان راوړو، ټولو ایمان راوړو او قوم ته لاړل، مبلغین شو، تبلیغ یې وکړو قوم ته، د شرکیاتو نه یې منع کړل. الله تبارک وتعالی د دې پیری واقعه بیانوي چې انسان کافره چې پیری هم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه فائدہ واغستله او خپل قوم ته لاړل، مبلغین شو، تبلیغ یې وکړل. نو تاسو هم ترې نه فائدہ واخلئ، ایمان راوړئ. قل ورته وایه پیغمبر علیه السلام، اوحی وحی کړی شوی دی الی ما لرا، انه ضمیر شان شو، شاندار هو ضمیر راجع کا یا ضمیر راجع کا کتاب الله تا. استماع واوریدو دی قرآن کریم لرا نفرون سنفرو 9 کسانو بطن نخله کې من الجن د جناتنا. فقالوا پسویل دی جناتو لما رجعوا الى قومهم کله چې واپس شو قوم خپلتا، انا یقینا مونږ قوم ته وای سمعنا واورید قرآنا قرآن لرا عجبا عجیبا، ناشنا فصاحت والا او بلاغت والا، یهدی چې به هدایت کولو دی قرآن کریم دی خلق لرا الى الرشد لار سمتین توحید طرف تا. فآمنا پس ایمان راوړو مونږ به په دا قرآن کریم باندې، ولن نشرک هرگز به شریکونه تړو مونږ بربنا پرب زمونږ احدا یو کس لرا دین بعد. وانه ضمیر شان دے شاندار تعالی جد ربنا، اوچت دے جد ربنا شان در رب زمونگا، یا جد ربنا منا عظمت ربنا اوچت دے عظمت در رب زمونگا. متخذ نیدنی ولی صاحبتا بی لرا ولا ولدن او نو ولد لرا، لکه څنګه چې کافرانو ورته ثابت یا. وانه شاندار کانو یقولو چې ویل بپخا سفیهنا جاهل زمون چې ابلیس ته سفیه ویل، علی الله په الله باندې ویل شططن منا کذبا دروغ لرا. دا خو په مونږ کې سرکشه شیطان ابلیسو دی به دروغ ویل چې عزیر علی السلام علیه بالله زوی د الله دی او الله تبارک وتعالى بینی ولیدا. دا خو مونږ اوس پوه شو چې دغه جاهل مونږ دوکه کولو، د دروغ ویلو. وان منا ظننا یقینا یقین کولو مونږ مخکې، الن تقول الانس دا چې نه به هرگز بنوي یو انسان والجن او جن علی الله په الله باندې کذبا دروغ لرا. دا خو مونږ داسې یقین کولو چې انسی او جنی به دروغ نه وي په الله باندې، اوس مونږ ته پته ولګېږي چې دا ډېر لوی دروغجن دا ابلیس دا قمقل. وانه ضمیر شان دی شاندار کانا وو رجالون سسړي من الانس د انسانانو نه يعوذون چې پناه به غوښتله. دا په عربو کې په جاهلانو کې دا رواج او په اول یمن کې دا شروع شوی. دا رواج کله به چې په سفر کې یو کند کې غیر راغله په یو خور کې وادي کې، دی به سویل اعوذ بسید هذا الوادي، پنانی سم په سردار د مالک د دی وادي باندې چې څوک ماته ضرر نه رسي. نو په سخت کې خو الله ته ځان سپارل پکار وي، دی به یو پیری ته ځان سپارل په دې باندې ز پنانی سما، نو الله رد کوي په دې باندې. وانه یقین شاندار کانو رجال سسړي من الانس د انسانانو نه يعوذون چې پناه به غختل برجال پسړو سره من الجن د جناتنا. فزادوهم پس زیاد کا دی انسانانو هم دی پیریانو لرا، یا عکسو کا فزادوهم پس زیاد کا دی پیریانو هم دی انسانانو لرا رهقا منا طغیانا. مجاهد سے منا کے دی جهت د سرکشینا، یا ابن عباس سے مانا کہ رهقا منا اثما د جهت د ګنانا،
يرهقا سفها د جهت د قمقلين زیات شو نورم وانهم ظنوا دا قول دا الله تبارك وتعالى دي قال الله ويا الله تبارك وتعالى وانهم يقينا دي پیریانو ظنوا ګمان کړو کما ظننتم لکه څنګه چې تاسو ګمان کوئ کافرانو انسانانو د مکی کافرانو دا پیریانو هم دا ګمان کړو کوم یو ان يبعث الله دا چې پورته بنکړي الله تبارك وتعالى احدا یو کسر د قیامت پورز پیریانو هم دا ګمان کولو یا دیم معنا ان يبعث الله دا ګمان کړو چې مبعوث بنکړي الله تبارك وتعالى یو پیغمبر لرا یعنی احدا یو کس لرا چې یو پیغمبر بنکړي یو کس لرا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو دی پیریانو نو ایمان راوړو تاسو هم ایمان راوړئ مکی والو اوس دا وان لمسنا السما دا قول د پیری دی وان یقینا مونږ چې لمسنا السما خامسم کړل اسمان لره یعنی ورسېدو اسمان ته کلبي سو د دنیا اسمان فوجدنا پس مونږ کړه مونږ هدي اسمان لره مولیت چې ډک کړي شو حرسن د سوکیدارانو نه والحرس جمع حارسن حرس د جمع د حارس یو سوکیدار ته ویل کی حرس جمع شو شدیدن سخت و شهبا او د لامبونه چې وشتون کې د شیطانانو دي شهب جمع د شهاب لمبي ته ویل کی او شهب لمبو ته ویل کیږي وان یقینا من كنا ونقعد چې کیناستو به مونږ منها من السماء د اسمان ته مقاعد معنا پزینو د ناسو کې مرچوک صد پر لسمې د پر د اوریدو فمن پسرا سو کې استمع چې اوري الان اوس دی پیریانو ته ویا یجد مندب کله نفسه دعوت چره کنه لنفسه د پر د نفس بل شهابا لمبا رصدا معنا منتظر تیارا سوزول دري د پارا وان یقینا من لا ندري نپویدو قبل ذلك مخکد دینه وي من نپویدو الشر اياد الشر او د عذاب اريد اراده کړې شوی دا پمن عاد اسمان نه چې مونږ منشیو د اسمان نه او لمبي راځي مونږ باندې وشتل کیګو مونږ مخکې نه پویدو اوس پویو شو چې پیغمبر پیدا شوی دی د کمال دی چې شیطانان ولي اسمان ته نشیتله فل ارض پزماکه کې اشر اراده ایا د شر اراده اريد اراده شوی دا یا د عذاب بمن فل ارض په اهل د زمکه باندې ام اراده بهم یا کنا اراده کړی د پدی باندې ربهم رب د دې رشدن معنا خیرن د سخیره مون خو اوس پوه شو چې پیغمبر پیدا شوی دی وای زکه من شویو بیا وای وان یقینا من چې من الصالحون سزمنا صالحان دي نیکان دي رسته د قران دا اوریدون نیکان شو ایمان راوړو ومنا دون ذالک سچدي دون ذالک غير د الصالحون دي يعني دون الصالحين صالحين ندي يعني كافران دي يهوديان دي كنا يومونغا دا پیروي طرائق معنا فرقا فرقي خواندان دلاري يعني دلي قددا معنا مختلفه اديانا مختلفه سوديو ضحاك سوي والدينونه مختلف ولا بعض مسلمان دي بعض كافر دي دغه زبانه امام بغوي قرطبي فتح البيان اکثر مفسرین ما وکتل د سودی صاحب ضحاک صاحب حسن صاحب مجاهد صاحب قول راخلی چې پیریانو کې هما فی الجن مثلکم په جناتو کې تاسو په مثل قدریه هم شته و مرجئه هم شته و خوارج و رافضه رافضی هم شته و شیعگان هم شته و سنیان هم شته په دې جناتو کې دا کوم مفسرین چې ما ذکر کړي لیکلي دي وان یقینا مونږ چې ظننا ایقنا یقین وکړو مونږه الان اوس دا دعوت چری کنه پیران الله نعجز الله د دې خبره چې هرگز به عاجز نه کړی الله لرا اراده د عذاب وکړي فل ارض پزماکه کې سوق به عاجز نه کړی ولن نعجزه هرگز به عاجز نه کړی الله لرا هربن پتیخت سره چې کله پراتلو د عذاب په یو طریقه هم نشو خلاصې دی وس مونږ ګمان وکړو یقین مو وکړو وان یقینا من لما سمعنا کله چې اورید مونږه الهدى هدایت لري قران کریم لرا آمنا مون ایمان وروړو به پر قران کریم باندې فمن پسر رسول یؤمن چې ایمان وروړي بربه پر خپل باندې فلا يخاف پس نه ویریږي د انسان بخسن معنا نقصان نه په ثواب کې
بخسن معنا نقصانا من حسناته نقصان نه پنیکیو د دې کې د پنیکیو کې به نقصان نه کیږي ولا رهقا معنا ولا ظلم او نه د ظلم نه چې د دې په سیئاتو کې به زیاتې وکړي شي نه دا نه کیږي نه به یریږي چې څوک مؤمن وي وان یقین مونږ من المسلمون سکسان مونږ مسلمانان دي چې ایمان وروړو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې چې قران اورید ومن القاسدون قاسطون او سزمون القاسطون من تجاوز کون کې د حق نه دي یعنی بل دین والا دي بل دین ته اعلان کړي دي فمن پسر اسوک اسلم چې مسلمان شو گردن نه شو فولائک پس دا کسان چې تحروا من قصدو دي قص کړي دي قصد وکړو رشدن من هدایتن لارې د هدایت ده واما القاسطون هر چې اعلان کون کې د حق نه دي هغه چې کفر کړي فکانو فصاروا پس دی وګرځيږي له جهنم د پاره د جهنم حطبا من خشاک لرګي وان لو استقاموا دعتف ذ بقول اوحي الي ورته پیغمبر علیہ السلام اوحي وحي کړی شوی دا وان لو استقاموا کچری مستقیم شي تاسو مکی والو على الطريقه بطريقه باندې یعنی على طريقه الحق والايمان بلار د حق او ایمان باندې کچری مستقیم شوی تاسو کلک شوی تاسو لا اسقيناهم خامخاب درکم تاسو لنا ما ان وب غدقا منا كثيرا ډیر مالونه بدرکو او ډیر وب صدا پارا لنفتنهم لنختبرهم د پارا چې مون اختبار کو امتحان کو فيه پدی اموالو کې كيف يشكرون نعم الله څنګه دي شکر ادا کوي نعمتونو د الله رب کریم فرمای ومن غسوک یور چې راز وکړي ان ذکر ربه د ذکر د رب ملنا یعنی د لا اله الا الله نه یدا توحید نه یسلکه من يدخله داخل بکړي شي د انسان لپاره څوک چې اعتراض کوي د لا اله الا الله عذابا عذاب لرا داسې عذاب صعدا من شاقا دروند ذا صعد یعنی ذا مشقت والا سخت عذاب قطاده سے ویلا راحت فيه چې باغی کې راحت نه وي وان المساجد دعتف دي قلوحيه باندې وتو اوحيه وحي کړی شوی دا ماته وان المساجد یقینا دا مساجد دي لله خاص الله لره دي مساجد هغه زینه چې جوړ کړی شوی منځونه د پاره ذکر د پاره یا سعید بن جبیر ویا أن المراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان مراد تناغ اندامون دي چې پاغي باندې انسان سجده لګي وهي سبعه داودي الجبهه واليدان والركبتان جبهه تندي يدان دون لاسونه ركبتان زنګنونه والقدمان دون قدمونه دا هغه اندامونه دي چې وي په سجده وخت د سجدي په وخت کې خودل کیږي الله ته نو فلا تسجدوا عليها لغيره پدې باندې سجده مکوئ غیر د الله نه بل چاته نو ان المساجد نه مراد وې دادي خو اکثرین وې چې هغه ځایونه چې جوړ کړی شوی مونږ د پاره ذکر د پاره وان المساجد یقینا د مساجد چې دي لله خاص الله لري فلا تدعوا فلا تعبدوا پس تاسو عبادت مکوئ مع الله سره د الله نه احد یو کس لرا یعنی څوک مشرک وي الله لرا یو کس وانه وتوی چې ما ته وحی کړی شوی دا وانه شاندار لما قام هر کله چودريږي عبد الله بنده د الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی يدعوه يعبد ربه چې عبادت در رب خپل کیا چې بلی خپل رب لره عبادت در رب کیا کادو معنا قارب الجن نو قریب وی دا پیریان ويقرأ القرآن چې پیغمبر علی السلام لوري قرآن موږ کې چې ولاړو نو قریب وی دا پیریان یکونون چشیدی علیه پد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لبدن معنا نازلدون کې غونډه یو بل د باس داسې غونډېدل سمرا تعالیدل ور باندې د محبت د وجنه قرآن اوریدل ډیر خوښ شو قل ورته وایا انما يقين خبر دادا ادعو ز دعا غړم بلم ربي رب زمالرا ولا اشركو شریک نترم به پر ذات د رب باندې احدا یو کس لره په عبادت کې قل ورته اني يقينا ز چم لا املكو قدرت نلرم لكم تاسو لره دفعا من دفع د ضرر ولا رشدا او نه د هدایت قدرت لرما قل ورته اني يقينا ز چم لن يجيرني هرگز به پناران کی ما ته خلاص به نکړي مالرا من الله د الله نه
احد یو کس کله چې الله ماته اراده وکړي د بده سوق به خلاص نکړي ولن اجد ارجز بمندنا کم من دونه سوا د الله تبارک وتعالى نه ملتحدا منا ملجا یو زید خلاصې لرا بغیر د الله نه بل زید خلاصې نشته خا زګوره دغه شی زونو مالک نیم لکن املک ز مالک يم پدې باندې الا مگر بلاغن زچيما بلاغن منا مبلغ يم رسون کیم مصدر مبني للفاعل رسون کیم مبلغ يم من الله د جانب د الله نه ورسالاته دارنګ رسون کیم د پیغاماتو د اله لرا ومن رسول يعصي الله چنا فرمانی وکړي د الله تبارک وتعالى ورسوله رسول د الله تبارک وتعالى فإن له پس یقینا دغه نافرمان انسان لرا نار جهنم اور د جهنم ده خالدین همیشه به دا نافرمانان فيها پدغه جهنم کی ابدا ابد الابد پوری لا يموتون ولا يخرجون نبمرین به خارجی کی د جهنم نه حتى ترى وقت پوری دا راو کله چې وګوري دي ما غذاب یعدون چې وعده کولې شي دي ستره فسيعلمون پس زر دي چې پوي بشي دي په وخت نازل د عذاب کې من اضعف سوق دي ډیر کمزورې ناصرن د جهت د امدادیانو واقل یعنی د جهت د مدد نه واقل سوق دي ډیر کم سوق دي ډیر کم عددن د جهت د شمار نه دي کم دي کیا مؤمنان قل ورته ویا ان ادري اني نافيه ما ادري نه پوهیږم زه ما ته پته نشته اقریبنا یا نزدې ده ما غذاب توعدون چې وعده کولې شي تاسو ام يجعل یا کنه ګرځول الله تبارک وتعالى له دلرا ربي رب زما امدن من مدته طويله نټوک ده زمانه وک ده ما ته پته نشته چې د عذاب نزدې ده او لري ده د علم الله سره دی الله داسې ذات دی عالم الغیب چې عالم دی په غیب باندې په پټو باندې فلا یظهر نه خبریا نخکاره کی علی غیبه په غیب باندې یعنی علی علوم غیبه په علوم د غیب باندې احد یو کس لرا نخکاره کی الا خو مگر خبر ور کوي منغه چاله ارتضا چې غره کی من رسول اند رسولاننا فانه پس یقینا شاندار يسلكو يقين غرزي فإنه پس يقين دغ الله تبارك وتعالى يسلكو من يجعل غرزيا يا يرسل ليجي من بين يديه بمخدد رسول کی ومن خلفه او رستد دين السشي ليجي سشي غرزي رصدن سوکیداران پیراداران ملائک چې حفاظت درې کیا ليعلم د لپاره چې پوښي رسول ان انه يقين شاندار قد ابلغوا بتحقيق سر رسول دي رسولو رسالات ربهما پیغامات در رب لا زکه مخکې رست ورته فرشتگان دي یا ليعلم الناس دي د پر چې پوښي د خلق ان قد ابلغوا چې په تحقیق سره رسول دي رسولو رسالات ربهم پیغامات در رب لا واحاط کړي الله تبارک وتعالى ګیره کړي بما پغسم لديهم چې دي سره دي واحصى شمارلي الله تبارك وتعالى كل شيء هر یو شی لرا عددا د جهت د شمارنه هر څه ورته معلوم دي